السلام علیکم. نن یو څو داسې خبرونه دي چې دای نه به اندازه وشي چې د پاکستان معیشت او سیاست په کم ځای کې ولاړ دی. اولنۍ خبره خدا ده چې آی ایم ایف بورډ اجلاس بیا را روان دی او زموږ ډېر امید و د حکومت چې موږ ته به قرضه میلاو شي، خو ورځ ورځه د هغوی شرایط سیوا کیږي. اولنی شرط دا و چې بجلی او د ګیس بیلونو کې اضافه وکړي، قیمتونه سیوا کړي، ریونیو مو سیوا کړي. بیا یو دغه راغی، اوس نوې شرط دا راغی چې په سی پیک کې کم اکنامک زون جوړ شوي دي، کم کې چې به انډسټري او کم چې به ایکسپورټ کوي او زموږ د ملک مسلې به حل کوي، هغې له چې کم مراعات د چین او د پاکستان حکومت طی شوي او وایي چې مطالبه راغله چې بند کړي او هغه فوري بند کړه. چین چې دی سی پیک کې دلته اوسه پورې 27-28 ارب ډالر انویسټمنټ کړی، دا ټوټل به 45 کېدو. خو چې کله په سی پیک په روټ باندې په چینیانو باندې حملې وشوې د دهشتګردۍ، نو هغوی لوکوټي هغه انویسټمنټ روکاو کو او د سی پیک هغوی اوس یو الټرنیټ روټ جوړوي د افغانستان په لار باندې. هغوی خو خپل مالونه وباسي، نو زمونږ د پاکستان یو خو پالیسیان سټیبل نه دي، یو د امریکای غلامي دومره سیوا ده چې موږ د هغې غلامۍ په وجه نه د ایران نه تیل او ګیس اخیستی شو، نه د چین سره مضبوط لاس ورچولی شو. نو دا اوس چې آی ایم ایف کوم ډیمانډ وکړو چې په اکنامک زون چې دي اټول مراد بند کې، دا به زموږ انډسټري ته یا ملک ایکسپورټ ته ډېر لوی نقصان ورسوي. دویم هغوی دا مطالبه آی ایم ایف کړې ده، مخکې به آی ایم ایف نه چې د قرض اخیستو نو هغه به درته شرایط دومره سخت نه و. اوس هغوی وایي چې تاسو 2 ارب ډالر په خزانه کې نورې واچوئ. دی وخت کې 9 ارب ډالر دي، 3 د چین دي، 3 د سعودي عرب دي او 3 د دوبۍ دي. نو 2 شرایط یې ښودي، یو وي چې دا قرضه چې دا رول ورکړي یو 3 نه 15 کالو پورې چې دا پیسې ستاسو سره پرتي، او دویم دا چې 2 ارب ډالر یې نورې وګورئ. هغې دپاره دوی سعودي عرب، چین، دوبۍ دې ته لاړه خو هېچا وله ور نه کړه. نو اوس دوی کمرشل قرضه اخلي د یورپ د بینکونو نه، او کمرشل قرضه دومره ګرانه ده چې لکه عام قرض تا ته د آی ایم ایف په 2-3% ملاویږي، نو کمرشل په 18-20% ملاویږي. نو دغه بیا د عوامو تبعی ده، ځکه چې خزانات کمرشل یو شي په 2-3 روپۍ ملاویږي او ته په 20 روپۍ ګران للی، نو هغه به څه فایده ورکړي. دا 2 خبرې آی ایم ایف ډیمانډ دي. دریم دا ده چې د پی آی ای دوی وایي چې خرڅو. د پی آی ای باره کې خواجه آصف وزیر دفاع چې دی او هغه د پی آی ای د معاملات هم د هغه سره هغه په اسمبلی کې ویلي چې دی وخت کې د پی آی ای قرضه 800 ارب روپۍ ده. نو 800 ارب روپۍ د تاوان شي به څوک کوي، ځکه په دریم ځل د پی آی ای نیلامي ملتوي شوه، سو ګاک رانغی، نو په دې وجه باندې ختمه شوه. بل پکې د آئینی ترمیم چې کم دی، نو د هغې یو شک مخې له راځي، نو درته به وایم. اوس پکې یو شک دا راغلی دی چې د کینټ د آرمي حوالې سره پکې ډېر ترمیمونه دي او هغوی له ډېر لوی اختیارات ورکوي. نو یو پکې دا ده چې کم کینټ ایریاز دي، کینټ ایریا دا وه چې دا کله انګریزان په 1857 کې راغلي، نو هغوی ځان معزز ګڼو، د هندوستانیانو تورو خلکو نه ډېر بالا ګڼو، نو هغوی ځان له کالونیانې جوړې کړې وي او هغې ته به عام سړی نشو ورتلی، دغې ته به یې کینټ ایریاز وي. دا په هندوستان کې او پاکستان کې بیا برقرار شوي، زموږ د فوج په حصه کې راغلی، هلته هم د فوج په حصه کې راغی. خو یو کال 2 مخکې هندوستان هغه ټول کینټ ایریا ختم کړه او هغوی وي چې دا د انګریزانو علامت دی د هغوی د سوپریارټي، دا یې ختم کړي او وایي چې کینټ ایریا او عام ایریا کې به هیڅ فرق نه. خو پاکستان کې چونکې زمونږ خو ډېره مضبوط د اسټیبلیشمنټ، نو هغوی ورځ ورځه د کینټ ایریا د تحفظ قانونونه پاس کوي. اوس په دې کې یو شک دا مو چې په کینټ کې کم سیویلین اوسي، هغوی یو خو د وفاق ټیکس ورکوي، یو د صوبې ټیکس ورکوي، یو به اوس کینټ ته دا اختیار میلاو شي چې یا په یو دریم خپل ټیکس هم ولګوي او هغه به حکومت ته نه ځي یا به دوی ته ځي. دا هم پکې یو شک دی.
بل یو صحافي دی وسیم عباس هغه وی چې نواز شریف کله راغې ووټ اچولو لا واپس خپه پدې شو چې هغه ته پخپله د ډراپ پته نه وه اته پته نه وه چې په دې کې څه دي نو چې هته کله دا ډراپ لیک شو پته ولګي نو هغه د دې نه واپس شو او لاړو نو تاسو اندازو کې چې د پارټۍ مشر صدر هغه ته د ډراپ پته نشته نو حکومت ته به څه پته مطلب دی چې ډراپ دوی ته تیار راغلی او حکم و چې شاباس دا به منظور کې دوی هېچا نه دی کتلی او یو دوه صحافیانو خو چاله شرط میخو دیو چې په اسمبلی کې 99% کسانو لا په قرآن لاس کې دی چې تاسو دا ډراپ کتلی نو ټول به وایي چې موږ نو کتلی خو د ګډو بیزو غونته به پکې ووټ ورکوي ځکه چې دوی د خپل مشرانو ویلي او مشران چې دي نو نن سبا ډېر تابعدار دي او مجبوره دي بل پکې یو دغه چې هغه د تحریک انصاف یو کس اغوا شوی او هغوی دا الزام خلکو لګو چې د فیملی مغوا کړی وه هغه اوس راغی او هغه چې کم انکشافات وکړو نو هغه بالکل د دغې خبرو تصدیق وشو چې د هغه نوم دی سعدالله بلوچ او هغه صرف د دې ووټ دپاره اغوا کړی او هغه تفصیل په خپل یو ویډیو بیان کې وی چې زما لور زما ښځه او زما خاله اغوا کړی وي بیا یې ماته کال وکړو کو را نه ځان دې مونږ ته حواله نه کړو نامعلومو خلکو ته نو د دوی به خیر نه وایي زه لاړم زه یې راته وخو بیا یې راله په سترګو پټۍ وتړله زه یو ځای ته بوتلم بیا یې راته 2 غنټې پس وی چې ستا فیملی کور ته ورسېده او 3 ورځې پس زه یې بند کړی وم 3 ورځې پس بیا زه په پټۍ بیا په سترګو وروله او یو اوږد سفر یې وکړو لکه د لاهور فیصل آباد چېرته نه چې ناسو هغې نه اسلام آباد پارلیمنټ ته راوستی و دغه یې راته وي چې څومره درته مونږ وایو حقه به کې ته زمونږ نه تاسو لرې نه بیا به هم دغسې اغوا کوو نو هغه ویډیو بیان راغلی دا هم د افسوس خبره ده ټول د قانون سازانو له پکار دي عدلیې له پکار دي او خاص کر قاضي فایزي صاحب له پکار دي چې کم آئین قانون ستا د ایکسټینشن دپاره د چا لور خور ترور اغوا شي او هغه ایکسټینشن ته په زبردستۍ د دباو د ټوپک د اغوا په وجه باندې والي نو آیا تاله به دې خوند درکوي او آیا دغه قانون به د ملک او د عوامو د مفاد دپاره نو زما خیال دی چې د دې جواب به نفي امید لرم دا یو څو خبرې به ستاسو په ذهن کې راغلي چې ملک اقتصادیات چېرته روان دي او د ملک سیاست چېرته دی او دا کم اقدامات چې کېده دا څومره تباکونو اوس د ټول په شا دي او الله دې رحم وکړي سوچ به وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته